بالمقابل ډیر جماعتونه قدریه، جبریه، مرجئه، مشبهه، مجسمه، معطله، جعفریه، روافض، خوارج د 22 جماعات سره زمونږ عقیدوي اختلاف دی او پریشانه کیږو بنا. مونږه زمونږ د علماو صف چې دی د دغه باطل جماعتونو د علماو مقابله کې الحمدلله ډیر قوي دي. زمونږ علما د هغه علماو نه په هر اعتبار مضبوط دي، قوي دي. د دلایل میدان کې تیغي نمبر نشي وړي. علمي او تقوا او حیا او هر صفت چې د مخلوق د شان مطابق د صفات د کمال صفت شمیرلی شي، زمون علما هغه نه 1 نمبر کې دي. خو د عوام چې دي د هغه عوامو نه بیا کمزوري په نظر راځي. د هغه عوام ډیره خواري کوي، د خپل باطل پرست مولیانو په شا کلک ولاړي. زمون عوام په دې باب کې بیا ډیر کمزوري دي. محفل چې جوړ کی نو بس محفل کې غوچغي او ناری خډيري، خودي ته سوچ نه کوي چې یاره هغه خلق لګیا دي ورځ کې 2 ځل او 3 ځل تعلیمونه کوي، مختلف رسالې ورته تنظیم نه ملاويږي، دغه مطالعه کوي، مختلف بیانات او کیسټي د هغه علما ورته مفت ملاويږي او تقسیميږي. هغه باطل عقیده د پاره هغه څومره خواري کوي، څومره دلایل یادوي چې راټینګي کینو د اودس د مسلونه به خبر نیو، د عقاید مسلو کې به ګوتې وای. کله بیا د ارادي قدره منډیو، کله بس کوي، کله به د خدای تعالی ذات کې خبرې کوي. او زمونږ عوام چې دسه محفل جوړ شي توجه نه ساتي. څوک ناستې محفل کې او د دکان حسابونه کوي، او څوک پټي کې ګرځي، او څوک لارو کې ګرځي. باید داسې محفل داسې موقع زمونږ عوام غنیمت وګڼي. د علما، صلحا، اولیاء، نیکان، پاکان دي چې څه فرمودات د زبان نو باسي، باید موږ تاسو دا د زړه په تخته باندې کلک ولیکو، عملی کو. دا ریکارډونه ځان ته موبایلو کې واچو، تکرارن دا وورو دا یاد کو چې بیا سبا یو موقع باندې د یو نوی عقیدی و نوی روشنایه والا یو خبره کوي، باید چې مونږ هغه ته جواب د اول نه تیار ساتلی وي. زمونږ عوامو کې دا کمزوري ډیره ده. بلکې تاسو سوچ وکئ د هغې عوام په هر مسجد کې کمیټي لري، تنظیم لري. د مسجد استاذ داغه تنخواه دی کمیټې نه وباسي، نه خفه کوي. داغه د کتاب ضرورت دی، داغه د کور ضرورت دی، داغي عوام دا پورا کوي. اوس چې تاسو په دې لوی کلی دی زوبانه نظر واچوم، ډیر خولي مضبوط علما درکشته دي. داسې علما درکشته چې لوی علما د باطل خلکو ورسره خبرم نشي کولی. په علم ظاهر خستا، په علم باطن خستا، په تقوا، په حیا، په هر صفت خستا. او تاسو په دې حدیثو کې یو داسې جامع مدرسه نه لري چې د اولانه تر خامسې او رابعې او تکمیلې پورې هغې کې کتابونه پړو شي. دا خو ستاسو د عوامو کمزوري ده. باید تاسو د دې علماو په شا کلک ودرېږئ. په شریکه ټول اهل سنت والجماعت چې د هر پیر سے مبارک سره تعلق لري، ټول مشایخ مونږ د هغې قدر کوو، خپل مشایخ یې ګڼو، هغې ته درانه ګورو. نن سبا دا وړې خبرې پرېږدئ چې دا د فلان پیر صاحب مورید دی او دا د فلان پیر صاحب مورید دی. نن سبا د عقیدې جنگ روان دی. په لویه سطحه زما استاد محترم شهید الاسلام غلام حضرت غلام علیه الرحمه به فرمایل چې د دوو ډلو په عالمي سطحه باندې مقابله روانه ده، د غیر مقلدینو او د شیعاګانو. دا بعضې چې خپل انتصاب دیوبند ته کوي نو خواران خبر نه دي،
د مذهب په نوم د هغې ټوله فایده وهابیت ته روانه ده. یا دا بعضې نام نهاد اهل سنت چې دا غلو و افراد کوي، نو د اهل سنت په نوم د هغې ټوله فایده اهل تشیع ته روانه ده. دا یو لوی عالمي جنگ روان دی، دې ته تاسو بیدار اوسئ. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. دا مو چې دا د مولیانو کار دی، هغې پوه شو خپلو کې چې هر څه کوي. نه، تاسو کې هر یو سړی ذمهوار دی. د چا وس کېږي د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د دې پاک دین د دې ښکلې عقیدې ضبط او دفاع او خدمت، دا به په زبان کوي، څوک به په قلم کوي، څوک به په پیسو کوي، څوک به په تور او ټوپک باندې کوي. هر یو سړی نه به تپوس کېږي د هغه د وس مطابق.